بسم الله الرحمن الرحیم. د محدثینو په تفاسیرو کې دوهم تفسیر ابن کثیر د مشهور امام و عالم عماد الدین ابوالفداء اسماعیل ابن عمر ابن کثیر بصری دمشقي تفسیر دی. د حافظ ابن کثیر رحمه الله د مفصل ترجمه او صوانح په باره کې د تراجمو کتابونه مطالعه کول پکار. بعضې کتابونه موږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی. حافظ ابن کثیر رحمه الله د حافظ مزي چې دا مشهوره کتاب تهذیب الکمال ډېر لوی کتاب، ډېر مشهوره کتاب دی، دا یې لیکلی دی. د هغه سره یې وخت تېر کړی، د هغه څه استفاده کړې او زیات اخذ د حافظ ابن تیمیه رحمه الله څخه کړی. د حافظ ابن تیمیه رحمه الله څخه ډېر متاثره هم حافظ مزي چې صاحب د تهذیب الکمال دی، هغه خپله لور هم په نکاح ورکړې او حافظ ابن کثیر رحمه الله یې زوم. د حافظ ابن کثیر رحمه الله مشهوره کتابونه د البدایه والنهایه په تاریخ کې او د تفسیر ابن کثیر یو کتاب په سیرت کې، د امام شافعي رحمه الله په مناقبو کې او د ابن حجب د کتاب تخریج یې کړی، غش سایه د صحیح البخاري شرح یې لیکلی. دا کتابونه علما لیکي. یو کتاب په طبقات شافعیه په دا نامه باندې لیکلي چې دا کتابونه حافظ ابن کثیر رحمه الله په کم عمري کې لیکلي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د وخت مشهور فقیه، محدث، مفسر، نقاد عالم دی. د علامه ذهبي او علامه سبکي د وفات وروسته د اشرفیه مدرسې صدر المدرسین وټاکل شو. په 904 هجري کې وفات شو. په مقبره صوفیه کې د خپل ګران استاد حافظ ابن تیمیه رحمه الله وڅنګ ته دفن شو. د عمر په آخري دور کې په سترګو نابینا و. د تفسیر ابن کثیر په باره کې تفسیر ابن کثیر چې د حافظ ابن کثیر رحمه الله تفسیر په کتب تفسیر کې د ابن جریر بعد درجه لري. حافظ صاحب رحمه الله په دغه تفسیر کې د مخکنیو مفسرینو د اقوالو یو ځای کولو اهتمام کړی دی. د آیاتونو تفسیر یې په احادیث مرفوعه او د اقوالو و اثارو په رڼا کې کړی دی. حسب ضرورت د جرح و تعدیل څخه هم کار اخیستی دی. په شروع کې طویل مقدمه د قرآن کریم متعلق چې کوم علمي مباحث دي دا راوړی. علما لیکي چې دغه مقدمه زیاتره د خپل استاد حافظ ابن تیمیه رحمه الله د رسالې اصول تفسیر څخه راخیستی. د حافظ ابن کثیر رحمه الله طرز و انداز دا دی چې په مختصر عبارت کې د آیات تفسیر کوي. تفسیر القرآن بالقرآن د قرآني آیاتونو په تشریح کې د نورو آیاتونو څخه استدلال کوي چې دا ډېره اعلی طریقه هم ده. او کله چې د یو آیات په تشریح کې احادیث راوړي بیا دا نشاندهي هم کوي چې کم احادیث قابل احتجاج او کم احادیث قابل احتجاج نه دي. په تایید کې بیا د صحابه کرامو، تابعینو، نور علماو اقوال هم ذکر کوي. پر رواتو رجالو باندې نقد و جرح هم کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د ابن جریر تفسیر څخه، ابن ابي حاتم د تفسیر څخه، نور مفسرینو څخه ډېر استفاده کوي. د تفسیر ابن کثیر خاص امتیاز دا دی چې په تفسیر معصور کې کم اسرائیلي واقعات درج پر هغوی باندې اجمالا یا بعضې اوقات تفصیلا نقد و جرح ورباندې کوي. دوهم د تفسیر ابن کثیر خصوصیت دا دی چې پر احکامو مشتمل کم آیاتونه دي. د تفسیر کولو په وخت کې حافظ صاحب رحمه الله فقهي احکام، د علماو اقوال او دلایل ذکر کوي. التفسیر والمفسرون یو کتاب دی په 3 جلد کې. اول جلد صفحه 176 کې لیکي چې په تفسیر بالمعصور کتابو کې دا ډېر ښه تفسیر. علامه محمد یوسف البنوري رحمه الله په یتیمة البیان فی شیء من علوم القرآن کې دا لیکي. او د امام سیوطي او علامه زرقاني په حواله سره تفسیر والمفسرون والا لیکي چې د تفسیر ابن کثیر رقم تفسیر تر اوسه لیکل سوی نه دی. د حافظ ابن کثیر رحمه الله د ترجمې لپاره الدر الکامنه اول جلد او د تفسیر په باره او د حافظ صاحب حافظ ابن کثیر رحمه الله د ترجمې په باره کې طبقات المفسرین د علامه داودي اول جلد صفحه 112 او التفسیر والمفسرون جلد اول صفحه 104. دا رقم د تراجم نور کتابونو مطالعه کول پکار دي. تفسیر د محدثینو په تفاسیرو کې بیا دریم تفسیر چې و هغه دور منصور په تفسیر المعصور د امام حافظ جلال الدین سیوطي رحمه الله مشهور عالم او امام د 500 څخه زیاتو کتابو مصنف او مؤلف. د حضرت مختصره ترجمه په 911 هجري کې وفات شوی. په 8 کلنۍ کې قرآن کریم او نور متون زباني یاد کړي. حافظ علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله چې کله د 15 کاله څخه زیات او د 6 کاله څخه کم عمر یې و نو پلار یې وفات شوی. بیا د الکمال ابن الهمام په تربیت کې او حافظ علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله چې دا کم کتابونه متصانف وو دا شرق و غرب ته رسېدلي وو. په سرعت تصنیف کې عدیم النظیر و. حتی علامه داودي فرمایي چې ما خپله ولیدي چې خپل استاد
علامه سیوطي رحمه الله په یوه ورځ کې 3 لوی لوی اجزا ولیکل. علما لیکي چې عالم په علم الحدیث کې رجالن و غریبان متنن و سندن استنباطا للاحکام دا د خپل زمانه علامه حافظ جلال الدین سیوطي رحمه الله. حافظ جلال الدین سیوطي رحمه الله په خپل لیکي فرمایي چې ماته 2 لکه احادیث یاد که نور ته ملاویدای نو هغه به مې یاد کړي وای. 40 کلو ته چې عمر ورسېدی نو فتوا او تدریس د خلکو سره تعلقات دا یې موقوفه په پرېښول، بقایا زندگی د ذکر او عبادت لپاره وقف کړ. تفسیر در منصور مشهوره تفسیر دی، په کتابخانو کې دستیاب دی، خرڅیږي. امام سیوطي رحمه الله په دغه تفسیر کې د صحیح البخاري، مسلم، نسائی، ترمذي، ابو داود، مسند احمد، ابن جرير، ابن ابي حاتم او ابن بنياد څخه اخذ کړی دي په تفسیري روایاتو کې. په تفسیر بالمعصور کې در منصور داسې تفسیر دی چې صرف پر تفسیري اقوال او آثارو باندې اکتفا کړی د خپل رایه نه ده پکې ځای کړی، اگر چې په نورو ټولو کې ذاتي افکار و آرام شامل دي. تفسیر در منصور په دې کې حضرت حافظ علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله ډېره جمع کړې د روایات. خو یوه خبره که په تفاسیرو کې که په نورو کتابونو کې دا یاد ساتل پکار دي، لکه څنګه چې حضرت مولانا مفتي محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلي یا نور علماو. کله چې سړی په کتاب کې یو کمزورې ضعیفه روایات او حکایات او واقعه وویني پر مصنف دې نه بدلونه کېږي. په دا تفسیر کې هم د صحت التزام نه دی سوی، لہذا دغه کتاب کې صحیح او سقیم، صحیح او عالی شان به انسان ته په نظر ورځي خامخا، خو ماهره چې یې د هغه سر سره خلاصېږي په خپله د انسان تحقیق وکړي، تخریج دې وکړي. یو کتاب دی تذکره امام سیوطي رحمه الله، په اردو کې کتاب دی، مولانا ډاکټر عبدالحلیم چشتي صاحب لیکلی دی، په 304 صفحاتو کې دی. د نورو کتابو مطالعه کولو څخه مخکې دی په خپله ناقد عالم دی. دغه کتاب چې لیکلی دا باید مطالعه کړي ملګري. پر امام سیوطي رحمه الله باندې ډېر ښه کتاب لیکلی دی. پر امام سیوطي رحمه الله دا اعتراض کېږي چې امام سیوطي رحمه الله په کتابونو کې هر څه شته. د هغه معنا قطعا دا نه ده چې امام سیوطي رحمه الله بلا سند اقوال او آثار ذکر کوي، بلکې د هغه جواب شاه عبدالعزیز رحمه الله هم کړی دی، نور علما هم کړی. بهرحال امام سیوطي رحمه الله د کتابو طرز او انداز داسې دی چې کوم روایات او آثار او واقعات حضرت را نقل کړي دي، ماهر ته چې د فن ماهر وي هغه ته ډېر اسانه معلومیږي، ځکه چې اخرج فلان من طریق فلان عن فلان، بس هغه چې دا وګوري د چې کوم سند و نقل دی د رواتو حالت یې هغه ته څه اندازه ورکوي. امام سیوطي رحمه الله چې څه را نقل کوي به حواله را نقل کوي. د امام سیوطي رحمه الله تالیفات او تصانیف ډېر مفید، جامع او ډېر ښه تصانیف دي. د امام سیوطي رحمه الله که تفسیر بالمعصور د تفسیر در منصور دی یا نور کتابونه دي نو هغه تحقیق ته اړتیا لري. بعضې کتابونه بعضې شیان پر مصنف باندې، پر لوی علماو باندې، بزرګانو باندې بدځونه کېدل قطعا نه وي پکار. په دې کې د احتیاط څخه کار اخیستل پکار دي.